أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير صدق الله العظيم. که مبارک آیات سماسته سماخ کی تلاوت کا دا په سورۃ تغابن کې 9 نمبر آیت تا سورۃ تغابن آیات نمبر 9. په دا مبارک آیات کې مهربان خدای دا خلکو خبره کوي هغه چا چې هغه د دومره ژوندۍ منکر وي یا د خدای د ذات منکر وي یا د خدای د صفاتو منکر وي یا د دومره ژوندۍ منکر وي یا د دوزخ او جنت منکر وي یا د فرشتو د انبیاء او د کتابو منکر وي هغه ته د قرآن په الفاظو کې منکر وایي. منکر معنا په عربي کې کافر او په پښتو کې موږ منکر نه ماننے والا نه مني. مهربان خدای فرمایي کوم خلک چې دومره ژوندۍ نه مني چې دومره ژوندۍ وسنګ جوړیږي دا بنیادی غلطي ویسه شي چې انسان اصل کې دومره ژوندۍ نه مري څه وجه ده چې تیار نه ده دومره ژوندۍ. آیا د علم په بنیاد نه د علم په بنیاد د دې تردید کېدای شي نه د ساينس په بنیاد د دې تردید کېدای شي چونکه ساينس د مشاهدې او تجربې نه د باندې خدای خبر نه ده. حواسو کې یو شی راځي یا د علی په ذریعہ یا برای راست حواسو کې پاغي خو ساينس خبره کولای شي د ساينس شوبه ده خو یو شی چې د حواسو نه وي حواس ور دایرین د باندې یو شی باندې خبره کوي باغی کې فلسفي والا خبره کولای شي خو هغه د علم په بنیاد نه د قیاس او د ګمان په بنیاد باندې د علم په بنیاد نه. یو فلسفر یا ساينسدان دا خبره کولای شي چې ماته علم نشته چې دومره ژوندۍ به وي که نه وي تر دا خو تمخ کې نشته چې خامخا نشته څه وجه څه ثبوت تو سره ستا ثبوت نشته. دغه خلکو متعلق چې دومره ژوندۍ نه مني یا کم شان چې قرآن کې دی یا پیغمبر بیانوي هغوی نه انکار وکړي. الله فرمایي د دغو کسانو متعلق مهربان خدای فرمایي زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کوم کسان چې د دومره ژوندۍ منکر دي هغه دا نه مني چې بیا به بیرته راژوندي کېږي بیا به انسانان وي لکه دا اوس چک جوړ ګرځي دغه نومونه به صحتمند ګرځي صلاحیتونه به وي حواس به کار کوي یو نظام به جوړ وي دا ته تیار نه دي. الله جل شانو فرمایي پیغمبر علیه السلام ته وایي او هر مؤمن ته دا خبره کوي قل بلا وربي ورته وایي سله به نه کېږي زما دې په رب قسمې لتبعثن به بیرته ژوندي کېږي. بعض په عربي کې راپورته کېدو راژوندي کېدو ته وایي. مهربان خدای فرمایي پیغمبر ته قسم ورته واخه به تاسو بیرته ژوندي کېږئ. دا د ګمان خبره نه ده دا د قیاس خبره نه ده دا په علم مبني مجلس د کائناتو مالک چې چا کائنات جوړ کړي دی هغه وایي چې خامخا به ژوندي کېږئ. دا اوس موجوده ژوند چې ستاسو څه حصه ده دا انسانان چې اوس دنیا ته راځي ژوندي کېږي کورو کې نجونې او هلکان پیدا کړي په دا کې د سرکار یا د بل ادارې یا د بل قوت کومه حصه نشته پکې دا د ژوندي کېږي. موږ یې وینو کورو ته نجونې هم راځي هلکان هم راځي د چا نجونې وي هلکان نشي جوړولی شرف فیصله ونه کړي د چا هلکان وي نجونې نشي پیدا کولی شرف فیصله وکړي د چا دواړه پیدا کړي د چا ګر سره نه اولاد وي اولاد ګر سره نشته نر شته نه ښځه شته دا اختیار بل چا سره ده دا حکومت سره نشته دا ادارو سره نه ده. مهربان خدای فرمایي چې دا موجوده ژوندګي داسې انسانان را پیدا کېږي او بیرته رخصت کېږي د انسان پکې اختیار نشته د حکومت پکې اختیار نشته دا ثبوت د شي اختیار بل چا سره ده او هغه قوت چې چا سره اختیار ده او د دنیا یې جوړ کړې ده دا کائناتو نظام یې جوړ کړی او دلته پکې انسان پیدا کړی ده هغه فرمایي لتبعثن ضرور به بیرته ژوندي کېږئ. صرف زندگی میں نه چې ژوندي کېږئ به د زندگی تر حده پورې نه ثم لتنبؤن بما عملتم او بیا د هغې نه سات تاسو کوم اعمال کړي مهربانه خدای فرمایي
چې هغه به هم تاسو ته ښکاره کړي درښیي به دا تا کړي لاس په لاس به یې درښیي دا شیان تاسو صرف د دې لپاره نه چې تاسو ته یې وښیي. الله فرمایي چې دا درښول یې دغه دپاره وي چې بیا به تا ته سزا یا جزا میلاویږي. که نیک عمل و صحیح عقیده وه نو د هغې په ځای به انسان قدر کېږي، نعمتونه به رب ورکوي، وسایل و ذرایع دغه خواهشات و ضرورت به ګرد د خدای لخوا سرکاري طور پرې د انسان په دومه زندگی کې محنت کولو ته ضرورت نشته. دا زندگی انسان محنت کول مجبور دی، محنت بکی. دا زندگی نظام سیستم یا د نیچر سیستم یا کم د فطرت سیستم سے دا طبیعي سیستم رب داسې جوړ کړی دا چې دغه زندگی به دی خپل محنت کوي، وسایل به برابري، ضرورت به برابري. دوم سیستم صرف جوړي قرآن کې حدیثو کې دا خبره په تفصیل ذکر ده چې ټوټل شان به سرکاري د خلکو ته ملاویږي، لکه څنګه چې اکسیجن دا د لمر روشني سرکاري ده. موږ تاسو یې د وابډا بیل جمع کوو، په هغې باندې ستړي یو. بجلي هم همیشه نه وي، خو د وابډا د بیل وس نه لرو چې جمع یې کړو. هغه هم د وابډا نظام ستاسو په مخ کې، بطي سیستم هم تاسو په مخ کې، کله کمزوري وي، کله ښه وي، کله څنګه وي، کله څنګه. خو قدرت په زور باندې د الله په زور باندې چې کومه بطي یې لګولې د پره دنیا دپاره یا د پره چې دغې مځکې د کورې دپاره، هغه تاسو ویناست چې په کوم ځای با کوم ځای سم لمر ته ښکاره ده نو په هغې باندې روشني ده، نیتار خراب شوی، نیکوله ختمه شوې ده، انرژي ختمه شوې ده، او په دا د کروړاوو کاله عرباوو کاله چلېدلې دا کوره. دغه نومونه لکه اکسیجن چې انسانانو ته د رب لخوا میلاویږي، کومه کارخانه یې نه جوړوي، الله په امر جوړېږي. ټوټل جاندار خلکو ته، جاندار شیانو ته، جاندار چې کوم نباتات دي یا کوم حیوانات دي، انسان د هغې دپاره د اکسیجن بندوبست او کوم ګیسونه چې د هغوی د زندګۍ دپاره ضروري وي، هغه د انسان په محنت نه د قدرت په امر جوړېږي. دا ستاسو په مخ کې دنیا دا سیستم دغه نومونه مهربانه خدای فرمایي چې د دومې زندګۍ ټوټل شیان به د الله له طرفه انسان ته میلاویږي. دلته ځکه مهربانه خدای فرمایي لتنبؤن بما عملتم، تاسو ته به بیرته دا درښیي کم کم اعمال دي کړي، ریکارډ هم ټیک ته صحیح راځي، ګواهانو سره به ریکارډ راځي. ګواهان دا نه صرف په خپله نه ده خبر، الله جل شانه ته علم شته چې انسان څه کړي دي، نیکي یا بدي، لیکن ګواه دغه دپاره وي چې د عدالت په شرایطو کې یو شرط دا هم وي چې جج یا قاضي یا جج چې کوم دا هغه په خپل علم چا ته سزا نه ورکوي چې زه خبرې ما ولیدلې. جج که یو څوک په سترګو ولید هم په خپل علم په خپل لیدو سزا ورکول د عدل اصول نه دي. د عدالت اصول دا دی چې جج که خبر ده که نه ده خبر، هغه جدا مجلس ده. اصول دا دی چې ګواهان به راځي، ریکارډ به هم وي، ګواه به بیا به د عدل تقاضا پوره وي. او الله جل شانو دپاره ګواهان دوی فرشتي الله قرآن کې وایي موږ تاسو سره مقرر کړي، وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دوی فرشتي در سره دی، هغه نوټ کوي چې تاسو څه کوئ، هغه ورته معلومېږي. له هغې سره بعد بیا انسان اعضا چې کوم دي، لاس و پښې، کال، سترګې، دا ګر به بیا ګواهي ورکوي چې دا هو دا کارونه یې په ما وکړل. ځکه دې وجې نه چې انسان یو طرف ته خپل اعضا ګواسي، یو طرف ته فرشتي ګواسي، بل طرف ته تصویر د انسان تصویر په فضا کې ټیپ ده. مهربانه خدای فرمایي لتنبؤن ثم لتنبؤن، بیا به تاسو ته خپل کردار در وښیم چې دا ستا کردار و. یعنې یو طرف ته وایي ضرور به ژوندی کېږي، بل طرف ته وایي کردار به هم در ښیم، ستا ریکارډ به مخې له راځي، د عدل د اصولو شرایطو پره به راځي بالکل. او څوک وایي چې دا به ګران کار وي، دا ګران هغه چا ته معلومېږي چې هغه ته وایي چې د دنیا سرکار به دا نومونه کوي. دا د دنیا د سرکار د وس کار نه ده. انسانان یو قوم یې کوي، دا د قوم کار، عامو انسانانو کار هم نه ده. دا د خدای کار کېدلی شي، د خدای قدرت په داسې د کائناتو نظام یې جوړ کړی، د انسان د وس کار نه ده. نو که انسان دا خپل د ذهن حد د ترازو چې کوم د علم د سره دانش ورسره ده، تر کومه ځای د علم و دانش کار کوي، دی د دا اندازه غلطه ونه لګوي چې زما خو انساني معیار دی، انسان به څونه معیار ولري، تر کومه ځای به خبر وي. سبا نه د خبر چې څه وکړي، یوه ګنټه بعد څه وپېښېږي په دا هم نه د خبر. دغې وجې نه د خدای په قدرت پیدا کېږي. ځکه الله دلته فرمایي وذلک علی الله یسیر، دا خدای ته اسانه ده.
بنده ته نه، سرکار ته نه، د دنیا مخلوق ته نه، فرشتو د پاره نه، پریانو د پاره نه، کمبل مخلوق د پاره ګران کار ده. خو وذالک علی الله یسیر، رب د پاره دا کار آسان. رب سي انسان له نطفه جوړي تاسو ویناست، تاسو دا خو تاسو په علم کې د نطفه ته موږ جسم ورکولای شي، بیا دا نشو نما شایسته انسان څوک ځین جوړولای شي دنیا کې، دا ټوټل حکومتونه سره یو ځای کې نه جوړیږي. خلک دا خبره کوي چې خلک هم دا اوس مواد راخي سره جمع کوي او بیا انسان بیا په ټوب کې اچي، بیا پلان دی، بیا یې هم ته بیا ژوندۍ کې پیدا کړي. زوایم دا تخم دی نه وراخي، دا انساني تخم، دا تخم چې چا جوړ کړي تخم دی هغه نه وراخي، تخم دی په خپل جوړ کړي او د مور هم کې دی نه چې ژوندۍ د پاره په خپل د ژوندۍ کې واچي. پدا وسلري انسان پدا وسنه لري. د غنم دانه دی پنځګه کې نشنه کې شاغي کې بیا قسم پیوندونه کوي، تبدیلیان راولي نه دانه نه په خپل دانه جوړه کې بیا دی واچي. تاسو یو دانه دی وشي چې دا انسان جوړ کړي، بیج دا انسان جوړ کړي، انسان بیج نشي جوړول. انسان ماده چې کوم انسان ځینې پیدا کیږي هغه نشي جوړولای. انسان زندگی پکې اچولای نشي، زندگی د بل چا اختیار ده. انسان زندگی سے هغه قوت رخصت کی را ګرځولای نشي، دا ستاسو په علم کې دنیا ده. دغه وجه نه مهربان خدای فرمایي چې دا کار ما ته اسانه ده، بل چا د پاره نه. وذالک علی الله یسیر، هغه د کائناتو مالک چې کائنات جوړ کړی دي، انسان یې جوړ کړی دا، هغه د پاره دا کار اسانه ده. همدا خبر الله جل شانه سورۃ یونس کې فرمایي ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. سورۃ یونس آیات نمبر 53. هغه کې مهربان خدای پیغمبر علیه السلام ته دا خبره کوي چې لتا خلق حال کې استوای دومره ژوندۍ وي، بیا و انسان یې راوځي کوي ریکارډ پور سره یې پیشي وي، جزا او سزا ورته ملا. دا حق د کدا څنګه چل دا اوس دغه د خلکو یو سوچ د فلسفه د واقعیت بیانې. پیغمبر ورته وایي انه لحق ای وربي قسم ما کې هو زما پرب دې زما قسم بدا حق وي ودا صحیح هم. دغه وجه نارونو اصل کې انسان نه دا پکار ده چې هغه عقل نه کار واخلي. زه چا جوړ کړم، چا راوستم، اوس مې اختیار چا سره ده. پوره د زما عمر ته چې اوس وګورئ، زما ابتدا چې زه وګورم چې زه پیدا سوی، زما کم دا وخت را تر سوی چې دا زه پکې را تر سوی یم، کمې تجربې زما مخې ته راغلي، کمې ستړي وو، هغه اردو کې نشیب و پراز ورته وایي، کښته و پورته راغلي په زندګي کې. او دا اوس په عدالت ولاړ یم، د زیوال په خوا روان یم او د رخصت کېدو په خوا روان یم. زما اختیار نشته. که چیرې یو اداره وای، سرکار وای، نو ما به هغوی له درخواست ورکړی وو چې زما صحت لږ تر دا بال کړي او ما ته ټیم راکاست. خو پره کائناتو کې داسې نه اداره شته او نه داسې سرکار شته چې څوک درخواست ورکړي چې زه لږ نور وخت غواړم او نور صحت غواړم او بېرته ځواني غواړم او بېرته دا کېدلی شي. نو د وخت څه د رخصت کېږي، دا ټیم مشرف صاحب کټ کې پروت ده. د دنیا وسایل ورسره دي چې چېرته علاج کېدلی شي، د دنیا په کم ملک کې په کم هسپتال کې علاج کېدلو امکان وای، نو هغه هغه ځای ته رسولی شي، دونې وس لري چې هلته یې ورسوي. لیکن مایوسه دي چونکې اختیار د مخلوق ځکه له مخلوق سره نه ده، اسمان له مالک سره ده. دغې وجې نه تاسو حال پسې وکړئ. مشرف صاحب نور مخکې څو ورځې دا خبره کړې وه چې زه به پلار اجازه دي څوک راکړي سرکار چې زه خپل ملک ته یوسم، خپل کور ته یوسم. خو تر اوسه زما اندازه د اجازه نه یم خبر، ما هسې کوم معلومات یې نه ده میلاو سوي، په مخکې قرار میلاو سوي، زه به نه یم خبر. دغې وجې نه رونو اصل کې ما درته وویل مشرف صاحب یو وخت ملک صدر هم و، د مخ پوځي مصر هم و، توان ورسره و، طاقت ورسره و، زور ورسره و، لښکر ورسره و، وسایل ورسره و، اټومي اختیار هم ورسره و. دا ورځ تاسو په مخکې دنیا نن کټ کې پروت ده او جسم یې چا هغه ورځ ماتول چې دا یو قسم بیماري ده، یو اتاتورک ته لګېدلې وه چې هغه کېدلی شي کال 2 واخلي په دغه قومه کې یا په دغه زکندن په حالت کې. یو دغه د وزیر اعظم د بني اسرائیلو د هغه هم دغه حالت و، چاول دغه بیماري مشرف صاحب ته هم لګېدلې ده. دا وجه د انسان د بې بسۍ د انسان وس نه لري. یعنې مشرف صاحب هم دا ټیم په کټ کې پروت او وس یې نشته او د اسمان د سرکار په تمه ده. هر چا ته وایي دعا راته کوئ، علاج راوکړي، دوا راوکړي. خو چې دوایي کوي یا علاج کوي یا دعا کوي، علاج
یا دعا اختیار چا سره اختیار بیرته اسمان والا سره. دغې وجې نه دا پکار ده چې انسان په خبره عقیده ولري چې چا جوړ کړی وي او هغه یې کوي اسمان والا خبره باندې، او دا د انسان په خپل خیر ده. که نه مني هم بله ورځ خو به هغې دروازې له درې، بله ورځ خو به د هغه پیشې له ورځي، خو تر نه منلو والا سودمن ګڼم او په منلو کې نقصان نشته. الله درته هدایت وکړي. او دا پکار درنو نور نوجوان طبقه سبق نه وایي، نقل کوي، خوب باندې وخت تېروي. خوب باندې وخت تېرولو باندې نه دنیا جوړېږي نه آخرت، نقل کولو باندې نه دنیا جوړېږي نه آخرت. موجوده نوي علوم چې کوم دي دا هم پکار دی چې انسانان کوشش وکړي. موږ هم دغه دوې سترګې لرو، یو دماغ لرو، دوه غوږونه لرو، او دا بالکل شرم ده چې نوره دنیا شیان زده کوي او موږ نقل کوو. نوره دنیا شیان جوړوي او موږ بل د بار ورته ګورو، ورته په تعجب کوي. او موږ هم د آدم زویان یو، دغه خرچه کوو، دغه خوراک کوو، دغه اوبه څښو، دغه اکسیجن ده، دغه نسل نه پیدا خلک چې دوی پیدا دي. د دې معیار او زموږ معیار کې فرق څه شی ده؟ وجه دا ده چې هغه محنت کوي. کفر اسلام په خپل ځای د کافر جوړېږي که مسلمان، خو عملي طور یو شی زده کوي، بیا عملي طور کوي، نه خوب نه کوي، کار ډېر کوي. کار کول، علم حاصلول، اتفاق کول، یو مصر جوړول، د هغه تر نګراني لاندې چرېدل. او مصر لم دا پکار ده چې د قوم خیرخوا وي، د ذات خیرخوا نه، د قوم او د ملک او د انسانیت خیرخوا وي. بیا هغه قوم کېدلی چې چا سره سیالي وکړي. او که مصر د ذات خیرخوا وي او کسره طبقه نقل کوي، نو انجام به همدغه وي لکه دا موږ چې الله درته هدایت وکړي. وما علینا الا البلاغ المبین.